او دا ابو لهب دومره سپیره دی خیر د خبره درته کوم دې پسې ورته بل حکم راغی واصدع بما تؤمر چې دا کم حکم زما را طرف نه تا ته میلاویږي دا ښکاره که اوس بس د پټې خبره اوس ختمه شوه اعلان وکړه اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده ګوره ډېره سخته خبره وه اسانه نه وه راووت او د مکې په کوڅو کې به یې اواز کو یا صباحا یا صباحا د دې مقصد څه دی دا چې په چا دشمن حمله کوي نو دا چغه وایي دشمن چې حمله کوي عموما دشمن د سار وخت کې حمله کوي نو دا چغه خلک وایي مطلب یې دا چې ای خلکه روزه دشمن راغی لوی عذاب را روان دی روزه لوی مصیبت را روان دی روزه خبره ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ ته وخته او چونکې د پیغمبر علیه السلام یو شان خو په خلکو کې خلکو به قدر کوي عزت به کو نو خلک ټول رو چلیدل چې څه چل دی څه دشمن را روان دی که څه مسله ده خلک په خپله رو چلیدل او که څوک په خپله نشو راتلی بعضې خلک په خپله نشو راتلی نو کشران یې راولېږل چې تاسو ورشئ یا زه بیمار یم یا څه مسله ده محمد اواز کوي صلی الله علیه وسلم څه چل دی د صفا غونډۍ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخته او دا خلک رالل ګیر چاپېره ورته کېناستل څه چل دی وایي تاسو کېنئ خبره درته کوم دا ابولهب بیا پکې ناست دی رسول الله مبارک لاول ورته لومبې دا حکم کوي وی لبستو فیکم عمره 40 کاله څه د پاسه 43 کاله نم زیات عمر ما تاسو کې تیر کړی لوی عمر میں در کے تیر کا کیف وجدتمونی زم سنگ مندے د سنگ انسانی لکه دا خبره هغه څوک کولی شي چې په هغه د مچ د غول عمره دا غم نی د ماشي د خپې عمره دا غم پینی او چې کوم سړی داغداري د هغه نه غلطی شوي په ماشوموالي کې ولې نه شوي دا خبره نشي کول بیا سړی پاسې وي چې او یاره تا ووایې نو زه به راته ووایم تا پلانکي وخت کې دروغ ویلي دی ما سره یې دوکه کړې ده ما سره دا چل پلانکي سره دا چل پلانکي سره دا چل الحمدلله د رسول الله مبارک جامه د ماشوموالي نه تر اخره پورې پاک او صفا لکه د شیشې په شان څنګه منتب ټولو قوم په یو ژبه آواز ورکړه وجدناک صادقا و امینا موږ ته په 2 صفتونو مونته یو رښتونی او امانتګر تا چې ته په ژوند کې دروغ نه دی ویلی تا چا سره دوکه نه ده کړې خیانت دې نه دی کړی ټګي دې نه ده کړې څوک دې دوکه کړی نه دی پاره طریقه چې وی یو خبره درته کوم وی که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غونډۍ د هغې طرف نه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي خبره به ومنئ اگر چې تاسو ته ښکاري نشته دشمن او تاسو یو مضبوط قوم هم یې در باندې څوک راتلیم نشي خو که زه ووایم چې د غونډۍ نه پورې غاړه دشمن را روان دی در باندې حمله کوي او به منئ هغې بلکل منو ولې وی ځکه تاسو پورې دروغ نه دی ویلی مونږ نینو دشمن خو مونږ به وایو چې یو دا خبره ده ټیک ده تاسو پورې دروغ نه دی ویلي حقه لفظ یې وی ښه نو زه تاسو ته یوه خبره کوم ډېرې نه چې زه د خدای د عذاب نه تاسو یارو الله عذاب زه د خدای پیغمبر یم صرف نه پیسې غواړم نه بادشاهي غواړم نه دولت غواړم اسم نه غواړم نه تنخوا نن اس نه غواړم یو څیز ده نه غواړم یو څیز چې یو الله ومنئ او که یو الله مو نه منو دغه شرک کوئ بوتاو ته سجدې کوئ بوتاو نه غوښتنې کوئ نو د خدای لوی قهر غضب در باندې را روان دی او بیا څه وایي یا بني عبد مناف د قومو ای د عبد مناف بچو د خدای د عذاب نم نشم بچ کولی ای فاطمه زما لور د خدای د عذاب نه دی نشم بچ کولی مال غواړې رانه غواړه در بکم ای صفیه د پیغمبر ترورې د خدای د عذاب نه تام نشم بچ کولی ایمان دې راونړو ایمان هم راونړو بلکل نشم بچ کولی مال غواړې دولت غواړې دله در کولی شم
الله عذاب نه نشم بچ کولی. ای زما قومه د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی. سیل رحیمی به د سره کوم نشم بچ کولی. مهرباني وکړئ یو الله ومنئ مه کوئ دا د خپل لاسو تراشلي څیزونه دي دا تاله خیر درکوي دې نه غوښتنه کوئ مخلوق نه غواړئ الله نه وغواړئ. مخلوق د خیر او د شر مالک الله د خیر او د شر مالک. شر نه به د الله بچ کوي خیر به د رب العالمین درکوي. خو چې دا خبره کړه هغه ابولهب سپیره د ټولو نه مخکې پاسېد یو کاڼی راواغېست او په رسول الله مبارک د کاڼی غوزار وکړ او خیره یې ورته وکړه تبا لکه لهذا دعوتنا خدای دې داسې داسې کا تا موږ دې له غوښتي یو ټول خلک دې راوغوښتل خلک دې ستړي کړل پریشانه دې کړل چې څه چل دی دې له دې را یعنې هغه ته سپیره ته دا خبره داسې وړه غوندې خبره ښکارېده. نو د کور نه چې په چا غوزار وشي که نه نو بیا پردي کوي. قانون دا دی چې خپل تره غوزار وکړو نو بس نور خلک هم بیا اسې زما وروڼو چې دې وخت کې رسول الله مبارک به څومره خفه شوي. کاکا هلته دې په ما د جادوګر الزام ولګ 3 ځله مې قوم له دعوت ورکړه سپیره ته په منځ کې رکاوټ جوړ شو. اوس قوم له دعوت ورکوم ټول قوم له ټول قریشو له مې راغونډ کړي دي او کیدای شي د ما خبره ومني نو د خدای نیکبخت دا د بدبخته څه دې وکړل سپیره. لیکن رسول الله مبارک کاک نه کوي. پیغمبر علیه السلام مبارک ته د الله د طرف نه حکم هم دا شوی دی دا حکم ورته شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته به دغه نه کوې مقابله به نه کوې واعرض عن المشرکین که څوک ستا مخالفت کوي که جواب به نه ورکوي بلکل به جواب نه ورکوي غزار به نه کوي خیر هم نه کوي غږ به نه کوي بس دا د الله هدایت دی بس زه هدایت در کوم په هغې عمل کوه. او دا دومره سپیرو ابولهب یاره د 2 زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه او د رسول الله مبارک 2 لوڼه ورته ورکړې وې او د نبوت نه مخکنی خبره یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او یو حضرت ام کلثوم. دې سپیره پیغمبر اسلام خفه کو د رسول الله مبارک زړه زور ورکو زور زامن یې کینول وی زما بچیه وی او وی دا ښځې د محمد ته پرېږدې صلی الله علیه وسلم 2 لوڼې ورته پرېښود. څومره دک رسئ څومره د زړه صدمه رسئ. بعضې سړي وي بدماش بعضې سړي وي ټوپکمار بعضې سړي وي متکبر. د هغه کوشش دی چې یو مسلمان خفه کم د هغه کوشش دی چې یو مسلمان له په زړه باندې پولې ودرومه ټیک ته ودروه مسلمان خفه کا خو لوی الله دې وینې ظالمه رسوا کوي به دې دنیا کې به دې هم رسوا کوي او آخرت کې به دې هم رسوا کوي. بعضې سړي د ښه سړیتوب د وجې نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شرمېدلی دی نو زه ځان ولې شرم نو خلک د هغې نه غلط مقصد واخلي. رسول الله مبارک هم یو قوم و د یو ښه سړیتوب د وجې نه بس ټیک شو ځه چې تا ووې نو ودې وې الله پوه شه او ته پوه شه او په کاڼې غوزار یې مو کو رسول الله مبارک پې هم لګېد په کاڼي باندې وړه به څونه زور اخیستی او 2 لوڼه ته پرېږده ورته اوهو څومره لویه خبره. لیکن الله د پیغمبر مدد کړی دی. دغه یو لورې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوه بیا وروسته او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شوه نو دا بله لورې بیا حضرت عثمان له ورکړه. ذوالنورین لقب د دې 2 لوڼو د وجې نه حضرت عثمان ته میلو شو. د آقای دو جهان د 2 لوڼو خاوند یو نه پس بله هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر لیکلی وه. دغه سپیره خدای د پیغمبر علیه السلام د لوڼو د سخرګنۍ نه وساته. دغه سپیره بچي د دې ظالم الله د پیغمبر د سخرګنۍ نه او د زوموالۍ نه خدای وساتل سپیره خو هغه د پیغمبر له یو ډېر لوی دوک ورسو ډېر زړه یې وله پولی کو چې 2 لوڼو ته ورته پرېږدی او بیا د هغې د پاسه بیا څه کول ښځه به اطلاع
او د ځنګل نه به غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به یې چول په لاره مشهوره داسې ده غنې به راوړلې نو علماو بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځلې یو لوی د غنو یو پنډ وتړو هغه دومره مضبوط و چې اوچته یې که نو په یو تیږه د پاسې هغه کېښوده او که ستاسو خیال وي نو پخوا به د خلکو دا دړې مړې یا لرګي راوړل نو په دې شا به یې راړول په دې شا نو هغې ته یې پړې تړلې او رسۍ نو هغه دا ورته کېناسته پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پنډ په ځان روان وم او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځومه فرشته راله دې خو سینې ته هغه پړې وتړو ځان یې تیارو چې دا په شا راوغورځومه فرشته راله او هغې هغه پنډ له شاته دیکه ورکړه پنډ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټسته دې مرۍ ته پرېوته دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پنډ پې درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و نه چاته چغه والی شي نه څوک شته حقې د لاسه خدای 500 کلو مرداره شوه او الله پې څونه خفه شو تبت یدا ابي لهب وتب دغه لاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خشته پیغمبر غزار وکړه ستا دا لاسونه دې هلاک او بربادي یو زما خیره ده یو د الله خیره ده الله خو قرآن زمون په معاشره په مون په عرف محاوره نازل کړی دی یعنی هلاک دي دا لاسونه دې تباه دي ما اغنا عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بس بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مرۍ ته پړې پرېوت د کجورو د پاڼو پړې او په هغې کې خدای مردانه کړه او په قرآن شریف کې باینیم نوم د ذکر وشو ابو جهل نوم نه ذکر شوی د عتبه نوم نه ذکر شوی د شیبه نوم نه ذکر شوی د ولید نوم نه ذکر شوی دم د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپیرو نوم ذکر شو او الله په ټاپو والا مهرې په لګول چې دی به کم خوا بځي دی به د جهنم اور ته بځي د جهنم اور ته غرغنډو کې به پروت دنیا کې د کبر وکړه مستی دی وکړه تکبر دی وکړه رسول الله مبارک دی خفه کو لیکن خدای په دنیا کې هم رسوا کو آخرت ټول عمر د اور لمبو کې پروت دی زمانونو ظلم به نه کوو او بیا هغه خلک چې هغه تا ته د خدای دین بیانوي په دې زمانه کې تا ته قرآن بیانوي تا د پیغمبر سنت بیانوي قسم په خدای دا ستاسو خیر خواهان دي قسم مې راته وخوړ یو سړی جمعې پر ستا ته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه د پاغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن ښیي دین ورته ښیي او ته هغه انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خفه کې دا ته رسول خفه کې دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې دا ته د خدای قرآن ته بند تړې ظالمه خدای برې تباه کړي د خدای نه ویرېږه خدای سره څوک دښمني کولی شي نشي کولی د خدای د یو ماشي مقابله اوسه پورې چا ونه کړه یو ډینګې را خراب پیدا شوی دی تر ننه پورې د ډینګې وایرس پته چا ونه لګوله چې دا کم وایرس دی او دې له څه علاج دی ننه پورې نه امریکې پته ولګوله نه برطانیې نه یورپ او نه افریقې او نه ایشیا چا هم پته ونه لګوله بس دغه دی چې بس اوبه ډېر رسکه جراثیم به ختم شي او تبري نو پیرډار ګولۍ دی خو دا څیزونه میزونه ورکوي خو د هغه وایرسو دپاره چاته اوسه پورې ګولۍ د ملیریا شته د دې اوسه پورې نشته د کینسر شته د دې اوسه پورې ونه وته الله ښی مخلوق ته چې د ما د یو ماشي مقابله نشي کولی نمرود ونه کړی شو ته به یې یو ماشي د نمرود پس پیمه کې ننوته او تر څو چې بری مزل کولی شو مزل یې وکړو او د حق یو ماشي د لاسه نمرود بې خوب او په ټینشن کې پروت او د هغې د لاسه مردار شو نشي کولی یو ستاسو په دې ملک وطن یو 4-5 کاله مخکې چې کوم سیلاب راغی د خدای زور مولید څومره پولونه یې یوړل ستا د دلدار ګړی پول ستا د منډۍ پول ورپسې ځه د هغه چکدري پول غټ غټ هغه پولونه چې د پاسه په ټینکونه تېرېدل هغه پولونه چې د پاسه په د کاڼو د ګټو د ماربلو غټ غټ ټرکونه تېرېدل خو چې د خدای سیلاب راغی هلته پراته وو بیا د خدای د قهر او د غضب مقابله څوک نشي کولی
خو چې الله څوک راونیسي نو بیا یې خلاصول هم څوک نشي. دنیا کې هم رسوا کې په شرمونو یې وشرمئ، د سترګو د لګېدو ځای پاتې دی، آخرت هم خدای تباه کوي. بیا یاد وساتئ زما وروڼو، دا زمونږ دپاره یو په دې کې زمونږ عبرت دی. دی کې الله مونږ ته یو عبرت راکوي، دا ذهن کې واچوه د خدای دین کې درته څوک بیانوي، لاس یې ښکل کړه، مینه ورسره وکړه. قرآن چې څوک بیانوي مینه وکړه، مدرسې سره محبت وکړه، مینه وکړه. غریب بې کسه بې څوکه شلېدلو والا طالب دی چې د ورسره ښه کېږي، مینه ورسره وکړه، محبت وکړه. په هره طریقه چې کبر به نه کوې، مظلوم ګاونډي رشته دار تربور چې کم غریب سړی دی ظلم به نه کوې. رسول الله مبارک فرمای د مظلوم چې د خولې نه وباسي، د دې نه زر د خدای دربار ته رسېدونکي شی بل نشته. النبي علیه السلام فرمای د اسمان دروازې به ته کولو شي د وریځو د پاسه شي، او الله وایي ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، مدد به دې کوم، لږ ساعت پس به خو مدد به دې کوم، څه موده پس به خو مدد به دې کوم. ابولهب ظلم وکړه، زیاتې وکړه، او د پیغمبر لار کې رکاوټ جوړېده. والله کیسې موکړل هغه دین د پیغمبر مبارک تر ننه پورې په اربونو کربونو مخلوق کې خور روان دی. الحمدلله دغه ټوله مکه بیا وروسته خدای مسلمانه کړه، دغه ټول قوم بیا وروسته رب العالمین مسلمان کړه، او تر اوسه پورې الحمدلله د دین رڼاګانې او پلوچې دنیا په ګوټ ګوټ کې خورېږي اوسه پورې الحمدلله. ابولهب مردار شو، څه وکړل؟ زما وروڼو هغې نه پس د دې بسرې نه پس بیا څه شو؟ ابو طالب له دوی راتلل چې دا راشه وسو څه بن واچو چې د پیغمبر مبارک دا دعوت او دا تبلیغ او دا مسله ختمه شي. ابو طالب لراله، ابو جهل هم راغی، عتبه او شیبه او دا خلق جرګه باندې رالل. ابو طالب خو ډېر هوښیار انسان و او د ټول قوم معزز انسان و، خلکو به قدر او عزت کو. دله رالل ورته یې ویل چې یاره مونږ تاله راغلي یو، ابو طالب ته مونږ د ټولو مشر یو، معزز انسان یو، تاله راغلي یو، ستا درواره دی، تا ماشوم لوی کړی دی، تا ماشوم لوی کړی دی او ستا واره دی، نو ته مهرباني وکړه دې پوه کا او مونږ ورسره جوړه کوو، مذاکرات ورسره کوو. مذاکرات څه دي؟ که دې مال غواړي چې څومره یې خوښ وي مونږ وله ورکوو، دله به دومره مال مونږ را جمع کړو، چنده وله کوو، دومره مال چې په دې عربو کې دنه مالدار سړی به بل نه. که دې بادشاهي غواړي نو مونږ ته پکې مخکې شه، دې د ټولې مکې سردار د دې مشري م ورکوو. او که دې جنۍ غواړي نو یوه نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، هغه وخت کې من هم نه ول څلور نه زیاته، څومره چې د خوښ وي او په کم کور ګوته یې ږدي نو مونږ یې وله ورکوو. دې دې ګوته کېږي. دا خو یوازې دا خبره نه ده چې ګنې مونږ د سره په دې جوړه کوو، نه، دا خو خیار هم دی، ښکلی دی، خشتم دی، د لوی قوم خاوند مونږ دپاره فخر هم دی. بادشاهي، مال، ښځه څه غواړي ورکوله. ښه بیا دویمه مو ته وایو، دویم دا چې مونږ دا ورته نه وایو چې ته د خپل دین مه کوه، نه، ته پوه شه خپل دین دې پوه شه. که ته خپل ایمان ساتې خپل کار کوه، خو زمونږ د خدایانو نوم ماله، زمونږ د بوتانو یعنی زمونږ د دې خدایانو نوم بالکل چې وانخلئ، په دې مونږ خفه کېږو. ابو طالب لکه دا سوچ وکړه چې زه څه خبرې به د اروارو ومنلی شي او څه به د دوی ومنلی شي، یو جوړه به راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې راوغوښت، ویروانه دا قوم د سره جوړه کول غواړي او خبره بده نه ده، ښکلې خبره یې درته پیش کړې ده. څه وایي کاکاجي؟ دوی وایي چې که دې مال غواړي، که دې دولت غواړي، بادشاهي غواړي، ښځه غواړي، مونږ ورکوو، او دې منې کوم نه د خپل دین نه، دې پیشه د دین پیشه او مونږ پیشه زمونږ د دین پیشه. مونږ به د خدای بد نه وایو، دې زمونږ د خدایانو بد نه وایي. ورواره داسې کار دی چې دا خبره ومنه د قوم، زه درته سپارش کوم ومنه. ورواره ټول قوم یو خوا دی، مونږ بل خوا یو، او د قوم مقابله ګرانه ده. ورواره زه م تنګ شوی یم،
زم تنګ یم باقي ځکه د ټول قوم او د ټول کلي او د ټول علاقې مخالفت ډېر ګران دی وروره زم تنګ شوی یم نو ته مهرباني وکړه دا خبره ومنه رسول الله مبارک لکې سوچ راغی چې لکه چې کاکاجي مې مرانه جوړ روان دی پلار خو نشته نیکه خو نشته کاکا ماشوم لوی کړی مې لکه چې دې مرانه روان دی نو د رسول الله مبارک باندې دې وخت کې تکلیف راغی سترګو کې اوښکې وګرځېد او لاول ورته کاکاجي دا خو لا ښه ده او مال او بادشاهي ده که د یو لاس کې مې نور کېدي او په دې بل لاس کې مې سپومی کېدي چې دا کوم څیز راته الله را کړی دی قسم دی که ترې واوړم سمت زه دې مړ شمه خو دا خبرې به کوم او کاکاجي ستاسو د دې ملګرو دا خیال دی چې زه د ښځې دپاره دا قصې کوم زه مال لکم زه بادشاهي لکم والله دا مې مقصد نه دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي بل ځای کې قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله زه په دې پیسې نه غواړم زما پیسې په الله دي اجر په الله دی زه خو د خدای د طرف نه یو پیغمبر یم زه خو به دا خبرې کوم دې څنګه د خدای د خبرو پیغمبر د خدای د خبرو مقابله کولی شي دې لېږلې سره پاره یم دا خبرې نه پرېږدم مذاکرات خو هله څوک کوي څه ستا او ستا ما چې په پټي جګړه دا لکه نیم ستا او نیم زما په کور جګړه ده لکه څه ستا او څه زما دکان شریک دی او بیا یو وي ماله دومره بل وي ماله درېمګړی پکې راشي فیصلو کې دا ستا او زما خو زموږ څه په پوره پټي جګړه نه ده خو د خدای پیغمبر یم یو خبره ورته کوم دی قوم ته یو ټکې ورته وایم او ورته واوره کاکاجي دا قوم دی واوري زما دا ټکې که زما دا خبره ومنله عرب به م تابع شي او عجم به م تابع شي او که دی ونه منله نو دی به خوار شي تباه به شي بیا ورته وایي چې کاکاجي خیر دی که ته وې د قوم مقابله نشم کولی او ته د قوم نه تنګ شوې او تا ته مشکلات دي نو خیر دی کاکاجي ستا نه نه خفه کېږم رسول الله مبارک وجړل او ترې روان شو وی کاکاجي د ما الله شته پروا نشته که تم د قوم ملګری کېږې نو تا نه ګیله نه کومه بس ټیک ته دین مې تا ته مرسو قوم ته مرسو او که ته د قوم نه مجبوره ته پیشه قوم زه به د الله دعوت چلوم خیر دی ګیله نشته رسول الله مبارک ته روان شو ابو طالب خو پوه شو وایي ګرواره دلته راشه چې ته لاړې دلته راشه ما درته خبره وکړه د قوم او که ته نه منې ستا خوښه ده او چې تر څو زه جم دیم زه به دې په شا ولاړم دین ستا او زما بیل بیل دی زه به دې په شا ولاړم او دا ټول قوم ابو جهل او عتبه شیبه ټول ناسې دا دې واوري چې زه تر څو جم دیم چې د دوی لاس هم ستا ګریوان ته راونه رسي دا تکړه خپل کار کوم رسول الله مبارک د خدای ډاډ ورکړه قوم هم پیش شو ابو طالب مخه چا نه شو نیولې دې نه پس کافر رالل ابو طالب ته یو بل درخواست وکړ بلې ورته څه درخواست وکړ په عربو کې یو هلک و ډېر ښایسته و عماره نوم یې ډېر ښکلی عماره نوم یې د ولید زوی و د عتبه نوسی و لکه د یو لوی سردار نوسی دی او ډېر ښایسته دی ښکلی دی بیا دې رالله نو چې دې څنګه رالل نو ابو طالب ته یو کار وکړه وی دا محمد خو تا ماشوم لوی کړی دی که نه صلی الله علیه وسلم وی مونږ تاله عماره درکو ابه درکو او دا ډېر ښکلی دی او ښایسته دی او مزېدار او د عتبه نوسی دی لوی قوم ابه تا ته وبخو ده په ځای به د هغه بچي شي او دې مونږ له راکړه چې بس مونږ پیشه بیا دی پیش رسول الله مبارک دا خبره ورته کوي دې مونږ له راکړه مونږ پیشه لکه هر څه چې ورسره کوم مړ به او تاله به عماره درکو ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی ابو طالب ورته وی آها محمد نه ښکلی څوک کېدی شي صلی الله علیه وسلم او بیا زما د مړ ورور عبدالله یتیم بچی تاله درکم او ستا بچی لوی کم مغیره ورته وی ابو طالب د انصاف فیصله دی ونه کړه ورته وی قوم ظلم وکړ انصاف وی ښه خبره قوم راوړه وی غلطه راوړه نو د خپل ورور د عبدالله ماشوم چې ما یتیم لوی که دوی له ورکړم مړ کړي او پردی وپالم دا د انصاف خبره ده
ولې ورکم د دوی کور کې اوسي د دوی ډوډۍ خوري ولې ورکم هغه خپل دین نه بیانوي دوی پیشه خپل دین یې پیشه زور خو په دوی نه کوي که دوی ملګري کېږي ایمان راوړي راودړي که نه راوړي خپل کار دی کوي ابه خامخا د خدای د دین خبره کوي یعنې دومره ظالمان هغې نه پس دوی سختۍ شروع کړې کافران پوه شو چې بل علاج نشته بې دې نه میټینګونه به کول او سختۍ شروع کړه مضبوطې سختۍ او چې کوم مسلمان و به یې واو ټکو به چې کوم پکې داسې خلک و چې هغه غلامان او مریان و به یې وهل او ټکول دا سختۍ شروع کړې لیکن ابو طالب څه وکړل هغه فورا د خپل قوم میټینګ راوغوښته که کوم مسلمانان و هغه هم راوغوښتل او چې کوم کافر و هغه هم راوغوښتل او رسول الله مبارک هم کېنو ټول قوم یې راوغوښته وی قومه یو خبره درته کوم ټول موږ د ده ملګري نه یو د نبي علیه السلام زه د پلار نیکه په دین یم تاسو کې هم داسې شته چې هغه به د پلار نیکه په دین او څوک د ده ملګري دي خو دې وخت کې اوس زموږ د قوم خبره ده دا زموږ د قوم خبره ده د ده به موږ په شا ودرېږو زما قوم چې څومره دی ما سره څوک ملګري کېږي چې د ده په شا ودرېږو ځکه دته لوی تکلیف د قوم دشمنۍ را روانه ده او دا ما ته هم پته ده چې دې رښتونې دی دروغجن نه دی زه له دې نه خبره یم چې دا رښتونې دی او دا دروغجن نه دی خو موږ د پلار نیکه دین نه پرېږدو د لپاره نور ما ته پته ده ما سوا د ابولهب نه ټول قوم لاس اوچت کوي موږ یې ملګري که ایمان پرې راوړو که نه راوړو خو موږ یې ملګري یو دې سره رسول الله مبارک ته یو ډاډ میلاو شو مضبوط ډاډ زما وروڼو تکلیفات شروع شو دومره تکلیفات شروع شو چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې لګیا دی مونځ کوي ابو جهل مخامخ ناست دی عتبه شیبه ولید امیه دا خلک ټول ناست دی دې کې ابو جهل وایي چې یاره څوک به لاړ شي د فلانکي د اوښانو ګاړۍ ته یو پیروان راوړي پیروان مونږ لرې یادو خو دا اصل کې سلا پیروان ته وایي چې اوښه لنګه شي او کم پیروان غورځوي چې هغه پیروان د سوټو سره او د وینې سره راوړي او چې دا هلک کله په سجده پرېږدو په دې شی والا ورغورځوي عقبه ابن ابي معاید ظالم بدبخت هغه وی دا کار به زه وکړم وی شه بله زده کړه شه بس لاړو د اوښانو چې کومه لویه ګاړه وه هغې له او د هغې نه دقه سوټو ډک د وینو څخه هغه لرې راوړو او شاته ولاړو خو چې رسول الله مبارک په سجده پرېوته ای وله په ملا د پاسه کېښو نبی علیه السلام مبارک په سجده پروت دی او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دله خدای ایمان ور نصیب کړی عبدالله بن مسعود له خدای پاک مسلمان کړی دی دغه وخت کې وایي زه غاړه کې ولاړم عبدالله بن مسعود وایي ارمان وایي که زما طاقت وی نو طاقت مې نور څه مې لیدل خو مې څه نشو کولی او ډېر په زړه مې درد تېرېده دې کې حضرت فاطمه چا خبر کړه خو ماشومه وه نو ماشومانو ته او جینکو ته څوک غږ نه کوي په منډه منډه راله او هغه شی د رسول الله مبارک د ملا نه وغورځاوه او کافرانو ته بدرس شروع کړ نو ماشوم هم جینۍ هم ونو هغې ته ماشومانو ته څوک څه نه وایي خو چې رسول الله مبارک سر اوچت کړه د سجدې نه نو ابو جهل او دوی ته یې مخ کړی خیر یې ورته وکړه اللهم علیک بابي جهل خدای دې هلاک کا خیر یې وکړه خدای دا عتبه هلاک کا خدای دا ولید هلاک کا خدای دا امیه هلاک کا اللهم علیک بقریش دا دوی چې څومره ټول خدای تباه کا او هلاکې کا خیر یې ورته وکړه ابو جهل رنګ وواو هغه ته پته وه چې دا خو مونږ ظلم وکړ یو خو دې وخت کې مظلوم دی بل د بیت الله په خوا کې خیره وکړه دا به خامخا قبلېږي اخیره قبوله شوه خو یاره اثر یې څه موده پس ښکاره شو بدر کې خدای ټول مردار کړل هغه ابو جهل مردار شو هغه عتبه مردار شو هغه شیبه ورور مردار شو هغه زوی ولید مردار شو هغه امیه خدای مردار کړ ټول کافران الله پاک مردار کړ عبدالله ابن مسعود قسم په خدای رأیتهم صرعا په بدر کې مې ولیدل چې پراته بیا قد غیرتهم الشمس او د انورې وجودونه څخه کړي پړسېدلي بیا د دین لار کې چې کله هم رکاوټ راغلی دی مستو کړی دی مستۍ پیسې دولت
خو الله پاک دین کامل کړی دی. رکاوټ راځي خامخا، خو الله پاک دین کامل کړی دی، هغه رکاوټونه ختم کړی دی. دین الله پورا کړی دی. بهر کیف بل یو کار دوی وکړه چې د دې یو مشر و، هغه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا او پیغمبر او یو میټینګ یو کړه حج په موسم کې به خلک د بار نه راتل د حجانو حج لا. نو دی په دې ویاړېدل چې اسې نه د بهر نه د خلک راځي او دا چې ته مسلمانان نشي، موږ ته به مشکلات پیدا شي. نو د حج په موسم کې به په لارو کوڅو کې خلک خواره کړل چې د بار نه کوم مسافر راځي نو هغه پوهوي چې موږ کې یو هلک دی او زبردست جادوګر دی، زبردست، او ګورې ده سره کښېننې خبرې ورسره ونه کې. ګنې زموږ په ټول قوم کې اختلافات جوړ کړي دي، د پلار او د زوی او د رور او د زوی او د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړې پیدا کړي. یا ته یقین وکړه چې د بار نه به خلک راتلل که نه، نو غوږونو کې به مالوچ منډل چې هسې نه هوا ته د خبرې موږ له راونړي. حتی کې یو سړی و به کله کله راته مکې مکرمې ته، او زماد ابن ثعلبه نوم، زماد ابن ثعلبه د حکیممو، او دا دم منتر به هم په خلکو وي، ګوډې به ورسره و. زه ماشوم هم پخوا زما هم یاد شي، د مشرانو ته هم یاد شي، داسې کال کې به دا سانیاسان به ورته وي، پله داسې ده که نه، دا به داسې کال کې یو ځل په دې کوڅو کې ګرځېدل، د دې غرونو نه به راتلل، هغوی به ځای په ځای کېناستېدل او خلک به تلل او خلکو له به پوڼۍ مونۍ ورکولې او خلکو به ته علاج کو، سنیاسي به یې ورته وي. دا به کال کې دا بوډاګان به ګرځېدل په دې کوڅو کې. نو زماد ابن ثعلبه دقسې یو دغه و، کورنۍ غوندې حکیم و، دا دم درود او دا خیر درود خو نو، خو لکه دا منترې به په خلکو وي. نو دی راغی نبي علیه السلام پورې خلکو به ټوکې کولې. نو دې زماد ته یې وی راشه مونږ کې یو هلک دی او لیونی شوی دی او دم یې کا. څوک دی؟ وی د ابوطالب وراره دی او د عبدالله زوی دی، د عبدالمطلب نصیر. خو خو زه به یې دم کوم ټیک ټاک به شي، ما د دنیا لیوني دم کړی دی او ښه شوی دی. وی کوم ځای دی؟ دې وخت کې رسول الله مبارک بیت الله سره راست و، یا هغه هلک دی چې ناست دی. نو دې غریب راغی، هغه وی زه ما به له 100 روپیو چې دم منتر به وکړو، څو پیسې به پرې وګټو. چې نبی علیه السلام به په هلک له راغی، دی خو بوډا و، وی ورواره وی خدای به دې جوړ کړي. خدای پاکه حکیم صاحب ورته خدای به دې جوړ کړي، ښه ستا غوندې د ډېرو خلکو مې علاج کړی دی او خدای پاک ښه کړي دي، ټیک شوي دي، او داسې دم در باندې منتر ووایم او دارو به درکم او ټیک ټاک به شي. اوس رسول الله مبارک کې پوه چې دا د سپیرو را پسې بل راولېږي. اوس پته ولګي چې ته نه جوړه او که نه جوړه، ته جوړېږې او که ته جوړېږم، پته به ولګي. وایي کاکاجي ولې؟ نه وایي ټیک شه د دم در باندې اچوم. وایي ته یې ګوره کاکاجي ته خو ډېر هوښیار سړی په وطنونو ګرځېدلې، نو خلک لاول د مریض نه د خپل مرض تپوس وکړي، معلومات وکړي ته څه بیمار یې، هغې نه پس ولې علاج کوي که نو ما نه خو تپوس وکړه چې زه څه نه جوړه. وایه ورواره وایه، تاسو څه تکلیف یې ما ته وایه. نبی علیه السلام مبارک ورته دا خطبه شروع کړه: الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه. صرف دا خطبه شروع کړه. لا اما بعد، چې ورسېد اما بعد او ورپسې نور وی، لا نور یې ورپسې نه دي شروع کړي اما بعد. نو دا زماد ورته ویل ورواره ته لږ صبر وکړه، ته یو ځل بیا ووایه. نو رسول الله مبارک بیا ورته خطبه شروع کړه: الحمدلله نحمده ونستعینه. دا د خدای صفتونه دي که الله نه مدد غواړو او دا د الله نه بخښنه غواړو. اشهد ان لا اله، خدای یو دی، ان محمدن عبد ورسول، زه د خدای پیغمبر یم. دا خطبه وي چې اما بعد ته ورسېد وراره وایي ته لږ چپ شه، یو ځل بیا ووایه. نو رسول الله مبارک بیا ورته شروع کړه: الحمدلله نحمده ونستعینه. چې اما بعد ته راورسېد وایي وراره ته څه وایې؟ وایي زما خو دغه خبرې تا ته به وکړلې، زه د خدای رسول یم او الله یو ګڼم او دا خلک ما ته لیوني وي. قسم په خدای وي که ستا ناروغ ځان به نشته.
دا لیونتوب خبرې دي؟ ته خو د خدای صفت وکړه، ته خو یې خدای یو دی، ته خو یې د خدای پیغمبر یم. د تا چې کومې خبرې وکړه ستا د خولې نه ما څه واورېدل، دا نه کهانت دی، نه شعر و شاعري ده، نه سحر او جادو دی، نه دا لیونتوب دی. ستا نه روغ ستا مقصد څه دی ورواره؟ وایي دقه د دې خلکو ته یم چې د یو خدای منم، یو خدای ومنئ، بوتان عبادت پرېږدئ، ما د خدای رسول ومنئ. بې دې خوا که لاس رسول الله مبارک لاس ور مخکې که زما د ابن ثعلبه حکیم صاحب خدای مسلمان که حکیم صاحب ته نه جوړوې د شرک او د کفر او د ګمراهۍ په بیماری پروت وې، خدای د ایمان صحت دله درکړه، ته ناجوړه نه یم. داسې ټوکې ملنډې او د رسول الله مبارک نخرې به یې کولې. یو ځل عتبه راغی، عتبه د ابو جهل د پاسه سردار و، لوی سردار عتبه. هغه وی دا ته زه ورځم او دا محمد ته څه خبرې اترې کومه که خدای سم کي صلی الله علیه وسلم. چې راغی نبی علیه السلام مبارک سره کېناست، وروره زه ستا مشر یم که نه، د دې ټول قوم مشر یم او زما خبره ومنه او د دې زموږ د پلار نیکه د دې دین خلاف مه کوه، دا چل مه کوه. نصیحت یې شروع کړه. رسول الله مبارک ورته وایي کاکاجي وی زما یو څو خبرې نه اورې؟ وی وایه بچې وایه. نو نبی علیه السلام ورته دا سورت شروع کړه، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. نو دا خو اوږد آیاتونه دي، خو چې دې له راورسېد فإن اعرضوا نو فقل څنګه دی انذرتکم مثل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. چې دې له څنګه راورسېد که نه دا آیتونه ورته رسول الله مبارک وي. عتبه لاس راواخېست او د پیغمبر علیه السلام په خولې کېښوده، وایي بس نورو پسې مخکې مه ځوئ، نور لاړ نه شي. عتبه نه چا تپوس وکړو، وایي دا لاس یې وله په خوله ولې کېښود؟ ښه رشته چې عتبه اوس هلته کې ابوجهل دي ټول ولاړ دي، را روان دي رنګ یې بدل دی. ابوجهل ملګرو ته ویې په کاکاجیم لکه چې جادو شو، وی چې ته یو شان روان و چې را روان دی بل شان را روان دی. چې راغی کېناسته د خپلو ملګرو ته ورته یې حضرت یو خبره کوم، وایي زه سپین ږیری او مشر یم پر دنیا ګرځېدلی یم، قسم دی که دا دې څه وایي دا شعر و شاعري نه ده، شعر و شاعري زه پېژنم. دا دې چې څه وایي کهانت نه دی، دا سحر او جادو نه دی، دا دې چې څه وایي دا هغه کلام دی چې زما ړې بار راوویسته، دا رښتونې خبرې دي، دې کې دویمه نه چلېږي، دا رښتونې خبرې دي. وی کاکاجي دا په خولې دې ورته لاس ولې کېښوده، وایي چې هغه دا وی چې قل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، چې د تاسو یروم د هغه تندر نه چې کوم په یهودیانو په سمودیانو عادیانو راغلي. وایي چې دی وایي ما په خولې لاس کېښود مې چې دا تندر بس را پرېوځي جوړ. مهرباني وکړئ سړی رښتونې دی. نه منو ما منې، خو داسې به وکړو یو ټکې به ووایو، بس نورې خبرې مه وایه، بس دا وایه چې دا جادوګر دی، شعر مه وایه، دا شعر نه دی، بس دا وایه چې بس جادوګر دی. دروغ الزام دی، خو دا الزام به پرې لګوو. لګیا دي دوی خپل کوشش کوي د پیغمبر علیه السلام خلاف. دا عقبه بن معیط را د رسول الله مبارک د سر ته د مرۍ ته څادر واچو، څادر له زور ورکو. دا نه چې نبی علیه السلام پې کمزوری و، دا نه چې رسول الله مبارک سپېړه نه شویستی، خو الله ورته وی اعرض عن المشرکین، جنګ به نه کړي. دوی چې هر څه کوي به ته به غږ نه کوې. یعنې دغه وخت رسول الله مبارک دیکه ورکولی شو، دغه وخت رسول الله مبارک ځمکې ته راغورځولی شو، خو بس الله منع کړی چې ته به لا غږ نه کوې. بلکل دا مسئلې به راځي، خو وروستو به راځي، ته به غږ بلکل نه کوې. نو حضرت ابوبکر صدیق راغی او هغه څادر یې د مرۍ نه ترې لرې کړ، او یو ځل رسول الله مبارک په مانځه ولاړو او دا عقبه ابن ابي معیط ظالم راغی او د پیغمبر علیه السلام مبارک د سر مرۍ ته څادر واچو او چک یې ورکړ، په ځمکې په دې کونډو نبي علیه السلام راوغورځو. حضرت ابوبکر صدیق راغی څادر یې ته مرۍ نه لرې کړ. اتقتلون رجلا یقول ربي الله، ظالمانو هغه سړی وجنه چې هغه وایي رب مې الله دی، ولې ظلم کوې ظالمانو؟ نو دا سختۍ په رسول الله مبارک هم روانې دي.
او دا په صحابه هم په صحابه چې کوم تیری دي ان شاء الله آینده جمعه کې برتا ان شاء الله دا غي بیان وکم او دا خبره خلاصه به تاسو ته معلومه شوي چې د دې دین د خورولو لپاره څومره لوی تکلیفات رسول الله مبارک برداشت کړل اسانه خبره نه ده او څومره رکاوټونه ورته جوړ شو لیکن نتیجه تاسو ته ښکاره شوه چې هغه تکلیفاتو میوه راوړله الحمدلله هغه رکاوټونه خدای پاک هلاک او تباه کړل اوس هم موږ ته دقه دعوت دی د الله د طرف نه چې موږ به خدای یو منو مونږ به مالک د خیر او د شر رب العالمین منو مونږ به خیر هم د خدای نه غواړو او چې مونږ ته شر او تکلیف راسیږي هم به د الله نه د هغې د بچاو اوازونه کوو مخلوق به د خدای سره نه شریکان کوو دقه دین دپاره رسول الله مبارک خدای پاک